إنك حميد مجيد. 219 نمبر باب شروع شو او حدیث نمبر دے 1240 او 1241 نمبر حدیث دا باب نمبر دے 219 219 نمبر او دی باب کی دو احادیث تھی دو حدیثونه دی. باب د سباره کې دی باب امر الصائم باب دی د حکم روجدار تا روجدار مسلمان تا د خپل شریعت د طرف نه دا حکم دی بحفظ لسانه چې خپل جبه دی محفوظه ساتي وجوارحه او نور باقی اندامونه سترګې غوږونه دل دماغ لاس خپې عن المخالفات د ناجائز کارونو والمشاتمت او خپل منځ کې د پوچو د کنځلو ویلو نه کنځلې افریدینونه ورته زیاړې وي ونحوها او دغه شان نور خراب خبرې خراب کارونه غیبت دروغ بد اخلاقی چغلی. روجدار مسلمان ته د خپل شریعت د طرف نه حکم دی چې څنګه د خوراک سکاک نظام ساتلې دی په روجه کې خپل زبان او جبه محفوظه ساته اندامونه محفوظ ساته د ناجائز کارونو نه او کنځلې پوچ ویل او داسې قسم نور خراب کارونو نه خراب خبرونه ځان بچ ساته. د جبې د حفاظت او د اندامونو د حفاظت د ناجایزو کارونو نه د کنځلو نه په کوجه کې معنا ده په کوجه کې امتنا معنا ده خروجه کې بیا د دې دامن نورم زورو نیسی. 1240 نمبر حدیث شریف دے عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ قال سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائلی دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائلی دی دا اللہ پاک را لے شوی رختنی پیغمبر ویلی دی ارشاد فرمائلے دی اذا کانا یوم صوم احدکم پتاسو کی چې د کم کس په کم ورځ روجی پتاسو کی د کم مسلمان په کم ورځ روجی فلا يرفس د بی حیاي خبرې د نه کوي کمی خبرې چې یو خاوند د خپل نکاح کړل شوی ښځې سره کوي داسې قسمه خبرې دي په بهر مجلسونو کې نه کوي مونږ بس د عام تعبیر په بے حیاي باندې کوو بے حیاي خبرې دي نه کوي ولا يصحب شور دي نه کوي شور یو خود وړو شوري کنه او یو لوی سکی شور کوي چوک کې دوه کسه په شور شو اوس خو الله دې مونږ معاف کی په جمعات کې بعض خلک خپلو کې سکی شور کوي اسامه خبرې چې کوي په لاسونو کوي ته به چې کینه په جګړه ده
روژه کې هم دا کارونه ښه نه دي، د بد اخلاقۍ په زمره کې شمارلی کېږي او په روژه کې خو به بیا خپل ځان ډېر په سکون ساتي، حرکت به ډېر نه کې. فإن صابه احد، نبی علیہ السلام فرمایي که د روژه دار ته خدای مکه چا بدې ردې وویلې کنځلې ورته وکړه، نبی علیہ السلام فرمایي که د روژه دار ته روژه په خوله مسلمان ته چا بدې ردې وویلې کنځلې ورته وکړه. نن خو بدې ردې او کنځلې څه دي، عامې دي او که بیا لږ په روډ روان دي. الله دې مونږ معاف کړي. او قاتله، یا ورسره چا جګړه کوله، لاس یې ورسره اچولو، روژه دار سره چا لاس اچولو، فلیقل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې روژه دار ته وی دا روژه دار دې ووایي انی صائم، چې وروره زما روژه ده. هغه ورته کنځل کوي او جګړه ورسره جوړوي او دی به ورته څه وایي، نبی علیه السلام فرمایي وی زما روژه ده. د دې څه مطلب شو؟ د دې عالمانو یو دا مطلب ویلی دی که هغه مخکې مسلمانی او روژه پیژني، مخکې مسلمانی او روژه پیژني، نو هغه به په دې خبره پوه شي چې روژه صرف د خوړلو څښلو نه نه، روژه د ټول ناجایزو کارونو نه، نو هغه له به په دې حیا ورشي، شرم به وله ورشي، حیا به وله ورشي، شرم به وله ورشي. او یا د خپل جذبات په دې باندې قابو کې، ځکه چې مخکې چاته کنځلو کې که نه، نو دې سره اټومیټکلی د وینې چې کوم جریان دی دا تیز شي، چې کوم ته بلډ پریشر های کېدل وایي. که څوک د بلډ پریشر مریض وي او که ني، خو دې سره څه کېږي، غوسه ورځي. نو د ځان سره ووایي چې سړیه که هغه کنځل کوي روژه به ني، یا به د روژې لحاظ پکې ني، ځان ته دې ووایي چې زه خو روژه دار یم که ځان دې قابو کې، ځان ته دې ووایي زما څه ده روژه ده. نو دی به د خپل ځان قابو کې د جګړې نه، او که نه هغه مرانې کړی دی او دی مو څه کوي، بیا د روژې لحاظ نه کوي، روژه نه پیژني، نو بس بیا به ترې نه بل شی جوړ. او د هغې وجه ما پرون تاسو ته ویلې وه، یوې طبي وجه ده جسمانی ډاکټري، او یوې روحاني وجه ده. روحاني وجه دا ده، دا به تې اول ووایو چې پېشمنۍ مسلمان وکړو، د نیکو میټر جاری شو، ماشینو لګېدو د نیکو، سهار بیا غرمه بیا مازدیګر، نو دا نیکی دی چې تاویږي د دپاره ماشین دی، نیکی جوړی. نو شیطان خدا ویني چې د خو بلا ډېرې نیکی وګټلې، الله پاک ته نږدې شو، اورېږه زه دله دا روژه په سر مړو. نو هغه دته وسوسې ورچول شروع کړي، د بو نه ورته بلا جوړه کړي، معمولی خبره یو هغې نه ورته یو شی جوړ کړي. او یو وجه جسمانی دا خشکي وي، د بعضې کس په وجود کې خشکي وي، د هغې علاج باندې نه پوهېږي، طبیبانو حکیمانو د خپل جسم نه بې خبره او غافله دی، د دې سرکاري ماشین د دې وجود د لاس په خیال نه ساتي صحیح طریقې سره، خشکي په بدن کې راغلی ده، نو لږ غونت هم چې د سره لګي بس اسمان ته توکل دي. نو دی دې ووایي چې زما خو روژه ده، روژه مطلب دا دی د هغه سره د فریق جوړېدو نه او لاس اچولو نه ځان بچ کي، او که هغه زیاتې کوي نو دی د بیا مظلوم بنده جوړ شي د الله پاک.
تے دا ظلم برداشت کی برداشت. متفقن علیہ دا حدیث متفقن علیہ دے امام بخاری و امام مسلم رحمهم اللہ نقل کرے دے. 1201 نمبر حدیث مبارک دے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال دا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائلی دی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی من لم یدع قول الزور وی سوک چه روجه دا روجه پخلا دے روجه نیولی دا خو دروغ نپریدی روجه دا او دروغ نپریدی. قول الزور دا خود حدیث کے ٹکیرالو سورت حج 13 نمبر آیت تے اغیکم اللہ جل جلالہ فرمائلی دی وجتنبو قول الزور دا دروغ وینا نزانو ساتی. دروغ دیر خطرناک گناہ دا دروغ دا ټولو گناہونو مند دے جرڑا دا بنیاد دے. دروغنا اسلام خاصم منع فرمائے سمرچ دا باطل دینونا دی کنا ہندو مت بدھ مت عیسائیت یہودیت دا نور سمرہ پا دنیا کی باطل مذہبون دی دا دی پا مذہبونو کم دروغ گناہ حسابی جرم حسابی. ہمون مسلمانان خو اللہ و پیغمبر منع کریو دروغ بنوائیو. نو سوک چه دروغ وینا نپریدی والعمل به او پا دروغ باندے عمل نپریدی فلیس للہ حاجہ اللہ تا ہز حاجت نشت دے فی پا دے خبرہ کی ان یدعا طعامہو چه دے پرید خوراک و شرابہو اسکاک. ازمون مشران سوئی بست شخلی تا کورے چولے خوراک سکاک نے پریز دے خوراک سکاک نکی چه ورطوی لکا ولی خوراک نکی ولی روجہ بے ندس وینی نس رون دیس خبری بم در تا دو دریو کی لکا دا گلاس و بوس کا دا ماسپخین منگ پاس ورطوی ہاں گرمی دوس ولی لیوانے کا پا خودی شبرا باندس کی دا روجہ بے ندس او دروغ بویم کچاراتوی چه دروغ خم موای روجہ ندس دروغ موای روجہ ندس غیبت مکا و روجہ ندس نا آغا خو روجہ مشغولو مبیا دین من راغلی دوی اللہ پاک ایسا جد نشترے چی دے خوراک پریدی سکاک پریدی چی ترسو پوری دروغ و پا دروغ باندے عمل در آمد نی پریخ. اصل کی دا علماء فرمائی وی کارون دو قسم دی. یو تا امور حسیہ وی چکم محسوسی گی لکا خوراک سکاک جمع دا دینم پر روجہ کے ذات ساتھ ضروری دی سر روجہ ماتی گی. یو امور معنویہ دی غیبت دروغ بد اخلاقی کنزل پوچویل چغلی دا امور معنویہ دی دا دینم پر روجہ کے ذات ساتھ ضروری دی. خو خوراک سکاک او جمع سر خو بیخی روجہ ماتش و قضا بیا بیارا گرزی او قصدہ نکلی قصدہ نکلی نو بیا با کفارم شپیتر و جیبم مسلسل نیسی بیا. او دا امور معنویہ غیبت دروغ بد اخلاقی کنزل کداو کی روجے پا دے مانا ندا ماتا چکینی دے و بیاد دے قضا را گردے و کفارہ بور کی خوچ دے روجے کم ثواب وغی نیلاس ہوئی دینا ورستا بیام سمرلوی تاوان معلوم دے چیزا ما دا قیمتی وقت